السلام علیکم. براعظم ایشه که ته کوم یو ملک ته لاړ شي هغه کې به ټول نه زیات فریاد به ته د کندهارانو نه وکړي. یعنی دنیا کوم ځای ته لاړ شي چېرته هلک ویزیټر لوډ شي بل څه وشي ټول نه زیات فریاد د کندهارانو نه کېږي. سیم همداسې په راچنار کې مو د کندهاران یا څه هغه یو هغه یې ځان ته جوړ کړی دی، یو قانون یې ځان ته جوړ کړی دی. معمولي غونته کې کړاپ نه شي، یو چې ته یوه واقعه نه وي شي بس بیا ریټونه راوړي مخکې هغه سره وي څه ورته کامو پیسو سره داسې وختو کې دوی بیا یوه شي کې 5,000 یا ګټي، 3,000 یا ګټي، 2,000 یا ګټي او غریب عوام چې کوم دی هغه سره ظلم کوي. نن یا انتهایی ظلم وشو، نن څه کله سبې هغه افسوسناکه واقعه وشوه هغه نه بعد اوس یا بازار کې کوم 40 کیلو والا وړو بجې په 3900 ملوېدله هغه په 5,600 ملاو شوله، یعنی 1700 روپۍ و چاته کړله. هغه 50 کیلو والا څه هغه به 5,300 کې ملوېدله، هغه نن 6,500 کې هغه شوله ملوېدله. همداسې چې نه 7,800 7,900 یا 8,000 پورې هم خرڅه شوله. دا یو انتهایی ظلم دی. دکانداره تا ته خو نن مال په د زیاتو روپیو باندې نه دی راغلی که نه، زه تا نن قیمتونه د خپله طرفه 2,000 1,500 داسې ته زیات کړم. دې نه مخکې څه 3900 روپۍ برای وایه هغه کیا تو 800,000 روپۍ ګټلې، اوس د 1,500 2,000 د نوره زیاته کړله. غریب عوام نه هغه وباسي که ته نقصان کېږي هغه په وچې نه کېږي. که ته دا ظلم کوې دا به تا نه وځي. دا غریب عوام دغه ځي کوم خلک دي دې سره تا نن څه کوم ظلم وکړو هغه تاریخ کې نه میلاویږي. دغه ځي نن انجمن لکه مصروف و او حکومت هم مصروف و. سبا په کار دی کرمې کې په راچنار بازار کې کوم یو دکاندار څه خپل ریټ نه زیات شیان خرڅوي په کار د هغه په خلاف کاروایي وشي. راغلی د عام ریټ کې دی اوس خرڅوي په کڼیا زرو. دا یو انتهایی ظلم شروع دی، دا یو انتهایی زیاتی شروع دی. دکانداره کیدای شي سبا بیا د هغه وخت راشي چې په میاشتو میاشتو تا دکان ته بیا هیڅ نه رسي، بیا به ذلیل وي، بیا به سترګې غړوي، سوالونه به کوي. ښه خبره ده د انصاف نه کار وکړه. غریب عوام دی ایمو خبرې اکثر په د دکاندارانو بد یاد ډېر رسي، خو خاک دی خاک کسې په دکاندار په چوي هغه به بد رسي. دا یوه غټه مافیا دی چې د جنګو حالاتو کې دا شی بعدو حالاتو کې هغوی ته ښه پیدا دی. دا کرایسس کې او د نورو حالاتو کې په غټو ګټو عادت شي دغه ته اوس نارمل حالاتو کې وړه ګټه سره خوند نه ورکوي. چا نن ظلم کړی دی ټولو دکاندارانو ډېټه مسه شته دی. سبا یې څه وکړو هغه ځي کې حکومت یا ذمهوار دی، د انجمن یا ذمهوار دی، مشران یا ذمهوار دی، او څوک خریدار یې څه خلي هغه یا ذمهوار دی. په کار دی مزید ظلم د ونه شي او کوم قیمتونه دي هغه د په کار دی نارمل شي. نن یو کس هغه وړه 5,800 کې خرڅولو او دی الفاظو چې ما ته خو اوس راغلل، تا خدای تباه که ته اوس کله نه راغلل، تا سره زوړ مار او ګدام نه در واخیستل او پاس در واخیژول، ویلې ظلم کوي. که دا خبرې واقعا سختې دي خو د زړه درد دی ویلې څه مسله ټوله غریب عوام ته دی. په کار دی څه ریټونه د نارمل کړي.